د چمن په علاقه په انځرګي کاریز کې دا وخت موجود یم چیرې چې پرون ماښام پر 15 بجې باندې د 4 کلن ماشوم عطیه الله چې د پلار نوم یې نقیب جان دی هغه د ټیوبویل و بور ته لاندې ایله سوی و 900 فوټه لاندې دا بور دی او تقریبا 100 فوټ چې دی هغه لاندې اوبه دي هغه بعد ریسکیو اپریشن چې دی د دا ځای مقامي خلکو او ضلع انتظامیه شروع کړي سهار در 4 بجو پورې د اپریشن شروع خو دی په دې کې کامیاب نه سو چې کښنې را ایستلې وای پی ډي ام ته اطلاع تېره شپه سوی خو تاحال پی ډي ام چې ده هغه اوس پر 1 بجه تقریبا چمن ته راورسېده پی ډي ام الکاران چې دی هغه د خپل مشنري سره چې راورسېد هغه بعد دلته علما کرام مقامي خلکو چې دی د باقاعده دعا وکړل چې الله پاک دا کښنې ژر وباسي او دا ریسکیو اپریشن یې دوباره شروع کړي دا وخت زما د شا تاسو وینئ چې ریسکیو اپریشن چې دی هغه شروع دی پی ډي ام او مقامي قبایل ضلع انتظامیه چې کوم کسان دي هغه په دې باندې بوخت دي اپریشن شروع دی زما سره د دې کور مالک حاجي عبدالرزاق کاکړ صاحب راځي کاکړ صاحب موجود تاسو څه ویل غواړئ دا پرون مازدیګر اختر ګلپان صاحب ماته اطلاع راله برمې دپاره ما کرین راستولی و چې برمه یې څه خراب وله هغه یې راکښلې وه جوړه کړې وه اوس یې ورچول نو 15 بجې شاوخوا و چې دا کښنۍ چې دی دا پلار دا ورته ناست دی دا بیا زما بزګر دی دلې وسیږي بچیان هم دلې ورسره دي دا مستریان دا ګرد ورسره و دا کرین والا نو دی بس پر دا کیسینګ بالا دغه سوی دی چې دی ورته ګوري اوس ورځي نو دی دا دی چې لاندې ورلس نو بیا په هغه ساعت کې اطلاع راکړه بیا مې انتظامیه سره لاوال وکړئ انتظامیه بر وخت راله کور یې ودان که ایسي صاحب و تحصیلدارو که حنیفیه صاحب و جهانګیر خان کاکړو دا ګرده رالو بیا پی ډي ام سره لاوال وکړئ پی ډي ام خو نن راورسېدل بیا موږ د وکیل عبدالله د ګلستان سره لاوالو د پښینه او د میزي اډې سره دغه څه موږ خپل چې کوم مقامي ریسکي والا دي چې په دا شي کې تجربه لري دا مې راوغوښتل د شپې در 4 بجو پر انتظامیه راسره وه نو یو دوی خپل کوششونه وکړو هغه کې ناکامه سو وسایل کمې مو او اوس پی ډي ام دغه راغلل اوس دا بیا کوشش جاري دی انشاءالله خدای مهربانه دی دا د کلي خلک هم ګرد ستا انتظامیه هم ولاړه ده د پرونه راشي دا ګرده شپه یې راسره ووالل نو خدای مهربانه دی چې دغه باډۍ به موږ انشاءالله تعالی راوباسو ډېره مننه دا حاجي عبدالرزاق کاکړ چې د کور مالک دی زما سره د لیویز نایب رسالدار محمد حنیفیه صاحب موجود دی حنیفیه صاحب دا واقعه وسوله ضلع انتظامیه فوري اکشن وکړي او د لیرال اپریشن یې شروع کړي وسایل نه ولو چې دلته دا ریسکیو اپریشن کې مدد ته موږ نه اخیستی وای پی ډي ام ته اطلاع وسه پی ډي ام لیټ راغله پی ډي ام چې ځکه چې پر شپې پر 12 بجې 1 بجې زموږ واقعه رابطه ورسره وسوه او پی ډي ام چې ولته په کوټه کې مې یو اپریشن و د ګنج بوسه منډۍ سره مې یو کښنۍ یو دغه ته ایله سوی ولو چې موږ ته یې باتروم یا دغه څه ورته وایي ودې څار په هغه کې ولو خو سهار تقریبا 9 بجې شاوخوا دوی فارغه سوي وو بیا هم موږ پی ډي ام بیا هم شکریه ادا کوو تقریبا پر 1 بجې شاوخوا دوی راورسېدو اوس د دې اپریشن ریسکیو شروع دی انشاءالله امید شته چې دا کښنۍ به انشاءالله ورسره وخیر ډېره مننه دا محمد حنیفیه صاحب او عبدالرزاق صاحب چې زیاته کله چې دوی پر امید دی چې در 2 ساعته پورې به کښنۍ ژوندی هي اپریشن شروع دی کیمرې مدد هم اصل سوي دي پی ډي ام الکاران که مقامي قبایل او ضلع انتظامیه په دې کوششو کې بوخت دي چې دا کښنۍ روغ راوکاږي